السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د آئینی ترمیم باره کې څه وایي او د مولانا په دې آئینی ترمیم کې څه کردار نو زموږ سره مفتي صاحب موجود دی. انشاءالله مفتي صاحب تاسو ډیر شکریہ. د آئینی ترمیم حواله سره به د مولانا صاحب په کردار باندې لږ بحث وکړو چې هغه کوم د یو میاشت کردار وچلې د ډیر مثبت انداز سره او کنه منفي انداز سره. نو کله چې میاش مخکې دغه آئینی ترمیم مسوده مخې ته راله او په ټولو سیاسي پارټیانو باندې دا دباو راغی چې دا منظورول پکار دی او وسې منظور پې خامخا. نو په دې کې یو شخصیت داسې و مولانا فضل الرحمن صاحب چې هغه د غر په شان ورته ودرېدو او ویل چې یاره په دې ترمیم کې هغه داسې شقونه موجود دي چې هغه د سیاسي پارټیانو دپاره هم او د عوامو دپاره په مستقبل کې نقصان ده جوړېدلی شي. باقي مثلا د فوجي کورټ باره کې خبره وه، دغه شان نورې ډېرې خبرې وي چې د هغه په وجه باندې شخصي ازادي هغه سلب کېدلی شوه. بیا تا د حکومت خلاف احتجاج هم نشو کولی او نه دې خبره کولی شوه څنګه چې په سعودي یا دوبۍ یا په نور ممالکو کې. نو او حالانکې پاکستان جمهوریت دی دلته خو ازادي ده نو دغه ازادي به سلب شوی. نور هم داسې پکې څیزونه شقونه موجود وو چې د هغې په وجه باندې مولانا صاحب ویل چې نه دا مسوده نشي پاس کېدی. البته هغه ورته ویل که خامخا ترمیم ضروري نو په ترمیم کې بیا زمونږ د مرضۍ مطابق مسوده جوړیږي، زمونږ مرضۍ مطابق به پکې ترمیم کیږي. نو بیا د مولانا صاحب او دغه شان نورې پارټیانې ورسره پی ټي آی دا رايوځای شو او په مشترکه طور باندې هغه آئیني ترمیم په مثبت انداز سره جوړ کو. کوم چې هغه منفي شقونه او هغه ختم کړل او په هغه کې ډېر مثبت شقونه او مثبت ترمیم یې وکړو. په هغې لکه داسې ترمیمو چې په هغه باندې ټولې پارټیانې متفق شوې چې دا ها. البته اخر کې بیا پی ټي آی والا ویل چې یاره موږ به ووټ نه کوو، باقي د مولانا صاحب د مسودې سره اتفاق دی. اوس په دې کې اهم کم کردار چې د حضراتو ادا کو ټول قابل تحسین دي چې چا جوړه کړه بیا چا ومنله. په کې یو خاص یو پوینټ یو شق داسې داخل کو چې دغه شق په وجه باندې دا آئیني ترمیم د سرو زرو په لیکلو باندې د سرو زرو په اوبو باندې لیکلو لایق دی. هغه شق څه دی چې بای د سود خاتمه په پاکستان کې پکار ده او د 2001 جنوري 2028 پورې دا ختمول پکار دي. یعنی مطلب دا چې خو سودی نظام دی او سودی نظام سوړو کې شیز نه دی، دا پورا ملکی نظام دی سود د خپل شکنجه کې راوسته دی. نو د ختمولو د پاره با سوخه مخه لګي. نو هغه وخت د 3 کال ورکو چې په دې 3 کال کې دا پروسس تاسو مکمل کړئ او دا دغه مکمل خاتمه د سود وکړئ. د دې لپاره مخکې هم علماء کرامو دغه کړو کوشش یې کړی. مخکې په پی ډي ایم حکومت کې هم مفتی عثماني صاحب، مولانا صاحب، اسحاق ډار او دغه شان نور حضرات او جماعت اسلامي والا سراج الله قم پکې دی یو پریس کانفرنس وکړو. په هغه وخت ویل چې سود خاتمه پکار ده، خو چونکې بیا آی ایم ایف قرضې مسله او پاکستان ډیفالټ کېدو خطره وه نو هغه په هغه وخت ونه شوله. اوس الحمدلله پاکستان یو سټیبل کنټري ده. نو د دې په وجه باندې دغه شق پکې داخل کو. نو امید دی چې اوس په دغه 3 کالو کې دنه که دا پروسس وشو نو دغه خاتمه به وشي. دویم په شق چې قابل تحسین دی هغه دا چې بهی پاکستان کې کوم مدارس دي د هغې رجسټریشن بنو نو دغه رجسټریشن یې واپس کولا وهل هغه شق پکې داخل کو چې رجسټریشن به کولاوي سو خپل مدرسه رجسټر کول غواړي رجسټر کولی به شي. دریم دا چې مخکې به سپریم کورټ ټول ججان چې دی هغه په دې د عوامو کم مقدماتو د هغې نه به بالکل بې خبرو او صرف سیاسي مقدماتو ته به پراته وو. نو د هغې دپاره بیا دوی داسې وکړه چې یو ځان له بینچ باندې اتفاق وکړو چې ځان له بینچ دي او آئیني دغه څومره پارلیمنټ او د سیاسي امور یې د هغې خیال به ساتي او باقي سپریم کورټ ججان او سپریم کورټ چې دی هغه به خپل عوامي مسایل حل کوي. نو نور هم داسې پکې ښه ترامیم وشو. نو دا د چا په وجه باندې؟ دا د مولانا صاحب په وجه باندې او د هغې سره بیا نور ملګري د هغې سره بیا پی ټي آی مرسته وکړله په دې کې. نو دغه شان د یو بل سره مرسته پکار ده او دغه شان په
ښه طریقې سره د یو بل ملاتړ پکار دی، په مثبت طریقې سره ملک چلول پکار دي. انشاءالله نو ملک به سیاسي طور باندې هم برابر شي. تاسو خبره ده انشاءالله خپل ځای باندې صحیح او پرون د دې وټونو باره کې ماته ووایه چې د آئیني ترمیم دپاره څومره وټونه پکار دي او حکومت سره اوس موجوده څومره وکړو په دې باندې لږ خیال وکړئ. د وټونو باره کې خو داسې ده چې آئیني ترمیم چې پاس کېدل کم پکار وو هغه خو وشو، هغې لپاره 400 وټونه پکار وو. نو د حکومت سره په سینټ کې هم او دلته هم 65 کو په سینټ کې بیا په قومي اسمبلی کې خو زیات پکاري. خو به هر حال په سینټ کې هم هغه بیل پاس شو او په قومي اسمبلی کې هم بیل پاس شو. اوس د دغې بحث چې دی هغه ډېره فایده نشته دی ځکه چې پاس شوی